او انسان نن چې ته بل دی خبر ته ورځې تختې ور باندې باندې خاوري ور باندې امبارې کله دې په دې سوچ کړه دې سبا ته بل ما دې خبر ته ور کوش کی تختې بر باندې ولګي خاوري بر باندې امبار کی او انسان دا ټول هر څه ته خپل سترګو وګوري دا هغه زګینه را واپس شي بیا ستانه مرګ هیر شي قبر در نه هیر شي اخرت در نه هیر شي ته بیا دنیا کې مستقبل د فکر اخرت په دغه عنوان باندې زموږ استاد د پر دومره سپراتري قران مجید کې احادیثو کې واقعات روایت مانه مخکې ګڼو علماء تاسو ته په دغه موضوع باندې خبره وکړه مونږ تاسو ته پکار دي چې د ژوند د اخرنۍ منزل موت رايات عمر بن عبدالعزيز رحم الله یو ځل روان دی لار باندې کېناستو خلک ورته راچاپیر شو امیر المؤمنین ولی د ځان سره شروع شو خبرې کوي شیخ الحدیث صاحب رحم الله نقل کړي د الفاظ او انسان څومره کلک زړی ستا د مخ ستا دوست ملګری رشتہ دار راوغورځيږي سلګي وهي تور لسترګي بندي کې زنور لوتړي بیراغینه کپڑے وباسي بیاغی ته غسل ورکې په تخته باندې واړه راواړه بیا د اغه زګینه دغه جنازه اوچته کې جنازګاه ته وېسي الته پاغه باندې جنازه وکي قبر کې بیا د پن کې تخبه ور باندې ولګي خاوري انبار کې واپس را روان شي او انسان کله سوچ نه کوي نن بل تار مخسل گئی وهلی سبات بز دغه سره بل مخسل گئی وهما او انسان نن چې بل ته زنه تړي کله دې بده سوچ نه کله سبب بل مال زنه تړي نن چې بل خپېسي د کې په دې کله سوچو کې سبب بل مال خپېسي د کوي نن چې بل نه کپڑے وباسي د غسل په غرض چې غسل ورته ورکم کله په دې سوچ نه کې سبب بل مان کپڑے وباسي نن چې بل په تخته اړه راړه غسل ورکي کله په دې سوچ نه کې سبب بل مان غسل راکي او انسان نن چې بل تک پن ور واغوندي په خپل وګو باندې واخلي مقبره ته رواني کله په دې سوچ نه کې چې سبب بل زماله شو واخلي مقبره ته رواني روان کله یبا نن اگر بل باندې جنازه کې کله په دې سوچو کې سبب بل په ما باندې جنازه کوي او انسان نن چې بل دې خبر ته ورکوځي تختې ور باندې خاوري ور باندې امباره کله دې په دې سوچ کړه دې سبا ته بل ما دې خبر ته ورکوش کې تختې بر باندې امبار کی تختې بر باندې ولګي خاوري بر باندې امبار کی او انسان دا ټول هر څه ته خپل سترګو وګوري دا اغه زګینه را واپس شي بیا ستانه مرګ هیر شي قبر در نه هیر شي اخرت در نه هیر شي ته بیا دنیا کې مستغرق شي لك زړی انسان علي رضی الله عنه مبارک راضي یو ځل قبر ته ورغی مقبره ته بزور ویل السلام علیکم یا اهل القبور سلام دی پتا سو یې قبرونو والا به ورته فن اعمالکم قسمت استاسو مالونه تقسیم شوی دی په کوم چې تاسو رونه وزل په کوم چې تاسو جایز ناجایز حلال حرام نه قتل کم د پاره چې تاسو د دومره لوی اخرت تبا کوو هغه مالونه تقسیم شوي دي ختم شوي دي ودورکم سکینت کورونو کې تاسو نور خلک اوسېږي تاسو چې محلات جوړول تا ورته حلال حرام نه کتل اخرت دې په خپل تبا کوو هغه کورونو کې نور خلک اوسېږي وازواجکم کې حد تاسو بیبیانو د نور سره نکاحونه کړي استاسو بیبیانې استاسو نه دي پاتې شوي هغه د بل چا په نکاح کې د کومو بیبیانو د پاره چې تاسو مور بلار پرې خودل د کوم د پاره چې تاسو رب هیر کړو د کوم د پاره چې تاسو د دنیا ټول مشکلات په سر غستي وغیرہ بل چا په نکاح کې یو چې محترم د یاد وساتي د خمر مون تاسو ته په زبانی حال سره روزانه وي ان الموت الذي يفرق بين البنات والامهات زه هغه مرګ یم چې زه د میاندو د لونو په منځ کې جدایي راولم دا جدا کوم په خبره کې انا الموت الذي افرق بين كل حبيب زغه مرګ یم خواږه دوستان په خپلو کې جدا کوم انا الموت الذي اخرب الديار والقصور زغه مرګ یم ستان لولی محلات او لولی معنی غزه پاتې کوم د تانه دغه څه انا الموت الذي اعمر القبور زغه مرګ یم ز کورونو محلات او کلی خورانوم لیکن زه مقبره آبادو د مقبرو ته ورشي د کلی آبادو انا الموت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مشيده ولا يبقى مخلوق الا يزول زغه مرګ يم تاسو طلب کوم بیا مزمبم تاسو مان نشي پټه دی اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده مضبوط خلاګانو کې کینه زب التدر رسیګم اغه زکی کې بدلان دي کوم په سر بده وام زو کې ته بده راوځي
دی وزیر محترم د دنه خلاصې نشته دی په هر حالت کې مونږ تاسو پسې راځي په سر به مو وهي او دغه مرګ به مونږ تاسو خامخا نونی کوي کل نفس ذائقة الموت د هر انسان لپاره دغه ذائقه خامخا سکر دي او حسن بصري رحم الله فرمایي وای کله چې د ملک الموت راشي په یو کور کې روح قبض کی د روزانه هر کور ته درې ځل چکر لګي سر ماته ته پرشي ور سره حدیثو کې راځي روزانه هر کور کې درک لګي چرته چا عمر خو نه دی پوره شوی د چا رزق خو نه دی پوره شوی کله چې یو چا عمر او رزق پوره شي دی راشي د هغه ځکه روح قبض کی انسان باندې مرګ راشي بیا د کور خلک قربان دي جړه کې چغي وي د راشي په درشل دغه شي د الله سونه کیږي د درشل ونیسي او درې خبرې کوي دی وای مالی الیکم من ذنب و انی لمامور زما خو ګناه نشته ما ته خدای الله طرف نه حکم وو څنګه رب حکم را کړو ما اقص وکړه تاسو ولې جاړی او دوی आवाज ورته کې والله ما اکلت له رزقا قسم بالله ما دې رزق نه ختم کړي ما رزق نه ده خلل چې دې رزق ما ختم کړي تاسو جړا کوي او درې مرتوي ولا انتقصت له اجلا ما وختم نه ده ختم کړي رب چې کوم ژوند او ژوندۍ ور کړي و هغه پوره کړل او بیا ورته وای زبدا کور ته بار بار راځم دا زما اخیرا نه ځل نو زبدا کور ته بار بار راځم تر دې چې یو غزل ته پاتې نشي حضرت حسن بصری رحم الله فرمایي وای دا خبرې د دې کې په دې وخت کې د ژوندۍ واوري دیو به د مړې پریږدي په خپل حالت باندې بشي دی وجه محترمو دا مرګ او قبر د پمون تاسو په سر روان دي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي اکثر ذکر حازم الله صاحب تاسو ته د مرګ ذکر ډیر ډیر کوي دا د انسان خواهشات ختموي حازم اللذات ته صحابو تبوسو قلنا یا رسول الله وما حازم اللذات دا حازم اللذات څه د انسان دنیوي خواهشات چې ختموي خوندونه ختموي مزه ختموي الله پیغمبر دا څه دی الله پیغمبر جواب ورکول موت هغه مرګ